أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. پرون مونږ ویلو دې کې نن به انشاءالله نننی درس کې آیات نمبر 23 آیات نمبر 24 آیات نمبر 25 درې آیاتونه به ویل کېږي انشاءالله. پرون مونږ دا ویلو چې اوس دې درېیم رکوع کې الله جل جلاله درې اهم عقیدې ذکر کړي. یوه عقیده چې نو د الله رب العزت د توحید یا ایها الناس عبدوا سره د هغې ذکر ونو. دویمه عقیده د قیامت متعلق لوی عقیده چې نو هغه د رسالت. نو اوس دې ځای کې دویمه عقیده ذکر کېږي چې هغه د رسالت نه. الله جل جلاله فرمایي که چېرته تاسو په شک کې د هغې نه چې کوم موږ نازل کړی په خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې، نو تاسو خو هم دقه شانتې فصیح او بلیغ خلک یئ، عرب اوسیدونکي تاسو هم یئ، عربي ژبه تاسو له هم درځي، نو فأتو بصورت من مثله دې په شانتې تاسو هم یو صورت د قرآن په شانتې دی نو هغه تاسو راوړئ. ودعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، او خپل ټول مددګاران را وبلئ که چېرته تاسو په دې خپله خبره کې رښتونی یئ. نو قرآن کې الله جل جلاله درې ځایه چې دی نو هغه کافرو له چیلنج ورکړی دی. وړاندنی چیلنج الله جل جلاله چې کم کافرو له ورکړی ولو نو هغه په صورت بني اسرائیل کې و. صورت بنی اسرائیل کی آیات نمبر 88 کی اللہ جل جلالہ ورتو فرمائل قل ان اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تو ورته وایي پیغمبر چې دې ته دا خبره کوي چې دا قرآن پاک ته د ځان نه جوړ کړی دی، نو ورته دا خبره وایه چې که چېرته دا انسانان او پیریان ټول راجمع شي په دې خبره باندې چې دوی د دې قرآن پاک مثل راوړي، چېرته هم نشي راوړلی، ولو کان بعضهم لبعض ظهیره، اگر که دوی د یو بل مدد ولې ونه کړي. نو الله جل جلاله وړاندې چیلنج دوی له د قرآن پاک ورکړلو چې تاسو ټول راجمع شئ او د دې قرآن پاک مطابق دغه شانتې یو کلام پیش کړئ. بیا دوی د دغه کلام د پیش کولو نه عاجزه شولو. دوی وی چې دا کار خو زمونږ په بس کې نه دی، مونږ یې نشو کولی، او بیا به هم دغه خبره کوله چې دا د حضور د ځان نه جوړ کړی، دا کلام چې نو هغه د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی او خلکو ته پیش کوي. جو الله وی سید ما چې دا کم کلام نازل کړی دی دا کلام په 114 سورتونو باندې مشتمل دی. دا کلام په 114 سورتونو باندې مشتمل دی. جو صحیح شول تاسو دا خبره دا 104 چې نو تاسو ته معاف شولو، لس سورتونه د دې قرآن پاک په مثل تاسو راوړئ کنه. دې کلام کې 114 سورتونه ما نازل کړي دي، تاسو نو هغه چې دا قرآن پاک الله پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی، نو تاسو د دې قرآن پاک مطابق داسې یو لس سورتونه څنګه چې دې کې ذکر کېږي داسې یو لس سورتونه تاسو هم د خپل ځان نه جوړ کړئ، داسې فصاحت او بلاغت کې په نظم کلام داسې تاسو پیش کړئ
الله رب العزت داغه تذکرہ په سورۃ هود کې آیات نمبر 13 او پارا نمبر 12 کې الله پاک داغه ذکر کړي ام یقولون افترا دی وای چې دا پیغمبر علی السلام قران پاک د ځان نه جوړ کړي قل نتو توای پیغمبر فاتو بعشر سور مثله مفتریات ودعوا من استطعتم من دون الله ان کنتم صادقین تاسو چې نه ځان سره د شانتي لس سوراتونه د خپل طرف جوړ کې او پېښې کوي کچرته تاسو په خپل وعده کې رښتینی یې څومره چې تاسو نه کې دې شي هغه امر وکړي دی بیا دغه نه هم عاجز شولو بیا دا هم نشو کولای خدای دنیا قانون او دستور دی مخالف همیشه د پاره مخالفت کوي خو ترته هم د ځنه په سر ټوس ثبوت نشي ورکولای بیا هم د خپل مخالفت ساتي بلا وجه نو بیا به هم حضور علیه السلام سره خپل دغه مخالفت ساتلو قرآن د حقانیت نه به انکار کولو نو دریم چیلنج ولا الله جل جلاله سورۃ بقره کې آیات نمبر 23 رکو نمبر 3 کې ورکړو الله جل جلاله ورته ان کنتم فی ریب کچرت تاسو په شک کې مما د هغه کلام نه نزلنا علی عبدنا چې موږ په خپل بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل کړي نو فاتو بسورتین حضرات علماء کرام چې نو هغه فرمای مفسرین حضرات هغه وی چې بسورتین کې تاسو ګوره ګول تا چې نو لاندې دوه چې نو زیرونه راغلي دي دته ویل کېږي تنوین او دا تنوین برای تقلیل دی دا تنوین برای تقلیل نه یعنی ورکوټ شانتی صورتو قرآن کې چې نو درې صورتونه هغه ډیر واړه دي یو چې نو ان اعطیناک الکوثر یو سورۃ عصر والعصر او یو اذا جاء نصر الله سورۃ النصر دا درې قران پاک کې د ټولو واړه سوراتونه چې نو دا درې دی په درو آیاتونو باندې مشتمل دي نو الله جل جلاله فرمایل فاتو بسورتين د قران کې چې د کم د ټولو نو ورکوټه سورات دی په دې درو سوراتونو کې چې تا د کلمات او الفاظ مطابق کم د ټولو نو مختصر ښکاري د یو سورات راوړی زی چیلنج الله رب العزت ورکړلو دی باغې باوجود بیا چې نه سو کړلو پېښ نه کړلو حالن کې په وخت کې ډېر لوی فصحا او بلغا موجود ولو په وخت کې یو لوی فصیح سبحان وائل چې نو هغه ولو سبحان وائل دا دومره فصیح سړی وای د چې کله نه بالغ شو هوش سنبال کو نو د بلوغ نه اورستو د چرته په خپل کلام کې تکرار نه کړي د وجه یو خبره یو پیر به وکړه نو چې دویم ځل به د یو شی مطالبه د هغه شی مطالبه کوله د هغې له به نوی کلام پیش کو دومره ولا الله جل جلاله فصاحت او بلاغت ورکړو اوس وګوره سړی څومره خبرې د ورځې کوي بیا په میاشت کې څومره کېږي او د بلوغ نه والا سړی دومره خبرې کوي خو هغه هم په دې خبره باندې چې نو هغه پوه شولو چې د دې کلام مثل څوک نشي پیش کولی نو الله جل جلاله ولا چیلنج ورکو چې تاسو فاتو بسورۃ من مثله د قرآن پاک مطابق پیش کړي مخکې الله جل جلاله څنګه جوس مونږوي سورۃ بنی اسرائیل کې الله پاک ورته وی لئن اجتمعت الانس والجن کچرته دا انسانان پیریان دی یوځای شي دلته الله پاک دې سوی ودعو شهداءکم د الله نه ما سوا چې تاسو چا نه هم مدد غواړئ تاسو ته چې اجازه دی که انسانان نه مدد غواړي که د پیریان نه مدد غواړي که د فرشتو نه مدد غواړي څوک چې هم چا څوک تاسو سره په دې کې مدد کولی شي هغه دی وکړي او بیا د دې کلام مطابق تاسو پیش کړئ نو دوی نشو کولی الله جل جلاله ته پته دی چرته هم دا کار نشي کولی نو بیا الله په خپل فرمایل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا کچری دونه دا اون کړی شي الله وای او هرگز به داسې ونه شي کچرته دوی نه دا ونه کړی شي چې دوی قرآن مثل پیش کړي الله وای ولن تفعلوا او هرگز به دا ونه شي آینده زمانه کې هم کچرته داسې نشي کېدی دینا صرف چنانو هغه ګرامر مطابق پای کې ویل کېږي لن چې کله په فعل مضارع باندې داخل شي نو دا په معنی د استقبال سره ګرځي یعنی نه مخکې کړي او نه په آینده زمانه کې چرته وشي ما تاسو سبحان وائل دا دومره فصیح سړی خو چې هغه نه کړی او ای د 15مه صدی چې نو هغه شروع شوی ده په هغې کې دومره زمانه وتله خو د چا وسه پورې جرأت چې نو هغه نشته چې قرآن مثل پیش کړي
نو الله وی چې تاسو به داسې ونه کړی شي او چرته به هم ونه کوي فاتقوا النار التي د هغې ور نه ځان وساتئ وقودها الناس والحجاره چې د هغې ور ته هغې خشاک هغه خلک دي او ګټې دي نو الله رب العزت وایي د دغې ور کیفیت به بدلی د دغې نو هغه صفت به بدلی کیفیت او صفت په لحاظ سره به ډېر بدل وي دنیا ور هغه بلیږي چې نو هغه په کویله باندې پټرولو باندې تیلو باندې ګیس باندې دغه شانتې په لرګو باندې خو چې کله هم دغه ور یو شی سیزي یو آبادی یو دا ته ورسي نو چې کله هغه خښتې ته او سیمټ او ګټې ته ورسېږي دغه ور ختم شي بیا نور په هغې کې ځواک نه چې دغه وسېږي په هغې نه ور بلکې الله جل جلاله وایي د جهنم ور الحفیظ والامان الله چې زموږ د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي وایي د هغې ور به داسې خطرناکي چې هغه به ګټې سیزي ګټه نه به لمبې چې نو هغه پورته کوي او بیا دغه ګټې به سیزي او انسانان به سیزي الله بیا وایي اعدت للکافرین ای مسلمانه ګوره ستا دپاره ما جنت جوړ کړی دا ور مې د کافر دپاره جوړ کړی دی الله وایي جهنم اعدت للکافرین جهنم تیار کړی شوی دی دپاره د کافرانو د مسلمانانو نه دی تیار خو که چېرته اوس یو سړی ورته پخپله ځي الله وایي ما خو ستا دپاره جنت جوړ کړی دا خپل د رضا مظهر چې دی نو هغه مې جوړ کړی ستا دپاره جنت و تو به جنت ته راځئ او د دقې جنت دا د الله پاک د نعمتونو دا د الله رب العزت د رضا مظهر دی په هغې کې د الله پاک تمام خوشحالیانې خلکو ته نصیب کېږي الله دې موږ ټول ته نصیب کړي نو ځکه الله وایي اعدت للکافرین چې دا د کافرانو دپاره تیار کړی شوی دی خو که چېرته یو مسلمان دی د الله نافرماني وکړي او دې ځان د دغې عذاب په خپله مستحق جوړ کړي نو دی به ورته په طور د سزا بیا ځي کافرو هلته به چې نو کافر په طور د سزا به ځي مسلمان چې دی نو دی به په طور د تطهیر سره چې نو جهنم ته ځي مقصد دا دی چې کافر لاړ شي دی به سزاواري د ده به د جهنم نه بیا واپس وتل نه او که مسلمان چېرته الله دې نه کړي د ګناهونو په وجه باندې دی جهنم ته لاړو نو دی به د هغه وخته پورې تر څو چې پاک شوی نه کله چې په دغه جهنم کې دی د ګناهونو نه پاک شي نو بیا به دی د جهنم نه راوباسلی کېږي صحیح مسلم روایت دی الله پیغمبر فرمای چې په ورځ د قیامت به الله جل جلاله شفارسونه شفاعتونه دا ټول هر څه به وکړي بیا به الله جل جلاله چې نو هغه فرمای چې ای جبریل لاړ شه او په جهنم کې وګوره هر هغه کس چې یو پرې دا کلمه ویلي لا اله الا الله محمد رسول الله د په زړه کې د ذرې برابر چې نو ایمان وي د جهنم نه راوباسه نو دی به د جهنم نه راوباسلی شي دی به جنت ته لاړ شي نو ځکه الله وایي اعدت للکافرین اوس چې نو دا جهنم او جنت وس نه جوړ دي که به دا به په ورځ د قیامت جوړیږي نو زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې جهنم دا د پخوا نه جوړ شوی دی الله جل جلاله چې نو هغه دا د مخکې نه تیار کړی اعدت دا د ماضي صیغه ده معنی دا ده چې مخکې نه تیار کړی شوی دی معتزله دا یو فرقه ضاله ده معتزله دا هغوی دا خبره کوي چې جهنم او جنت جوړ نه دی بس هغه موجود نه دی دا به د ورځ په قیامت باندې چې نو هغه په وجود کې راځي زموږ دپاره دلیل د قرآن د آیات دی اعدت الله په ماضي سره ذکر کړی چې دا مخکې نه تیار کړی شوی دی بیا مخکې موږ ویلو چې قرآن پاک اسلوب دا دی طریقې کار د قرآن چې نو هغه دا دی چې کم ځای کې د جهنم ذکر وکړي بیا د جنت ذکر کوي کله چې د اهل جهنم ذکر وکړي نو بیا د اهل جنت ذکر کوي کله چې د جهنم سختۍ ذکر کړي نو بیا د جنت نعمتونه ذکر کوي نو معلومه دا شوله دین به دومره اساني هم نه چې سراپه فضایل وي او خلک وایي چې دا خو مزیدي مړه خدا یو عمل وکړه جو بس خبره ختم نن موږ مسلم شریف کې هم ویلو نو په هغې کې دا ول چې حضور علیه صلات وسلام نو یو پیره داسې چل وکړو او د هغه مجلس کې ناستو مجلس نه بیا پاسې نو نبی علیه صلات وسلام لاړو ووتلو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین وایي موږ ناستولو دې کې زموږ په زړه کې یره شوله هسې نه حضور ته چېرته څوک تکلیف ورسوي ځکه یهود چې نو هغه ډېر حرامیان ول مختلف حربې کړي هم یې سوپېرې نو کله چې د قشان یره شوله ابو هريره رضی الله تعالی عنہ وایي موږ پسې ووتو ټولو نه مخکې زه لاړم ما چې وکتل حضور علیه صلات وسلام د انصار بني نجار چې نو یو باغ و هغې ته تلو زه پسې هلته لاړم هغې باغ کې داخل شولم زه چې کله لاړم حضور علیه صلات وسلام ابا هريره
ابو هريره ترالی وی ما ورته چې نعم یا رسول الله رسول او زه چې نو حاضر شولم وجه نو بیا ورته دغه قصه وی چې الله رسول تاسو را پاسې نه بیا ټیم وشو کافرانه مونږ ویره دو اسنه الله پیغمبر تاسو تکلیف ورسي نو په دغه وجه باندې مونږ بیا رالو وی ښه بیا د نبی صلی الله علیه وسلم یې سیده وی تو زماده چپل واخله خپل نالین مبارک ول ورکړل وی زما د پیزار مبارک واخله د ځان سره او بهر ته چنه نو هغه سوکو من لقیت من وراء الحائط دی با چنه نو باغ نه بهر چې سوکم تا ته ملاوي کې داغه د کلمې اقرار کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله تو داغه چنه نو بشره بالجنه د جنت زیره ول ورکا لاري کې چې څنګه بار ته وته نو بهر وسره حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ داغه ملاو شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل سکه ابو هريره او د حضور په پیزار چنه نو هغه دی راغستی هغه ورته عمر مال چنه نو حضور دا پیزار را کړو دا راته وی چې بار لاړ شي چې څوک د سلام ملاویږي او دا کلمه چې لا اله الا الله محمد رسول الله هغه د جنت زیره ورکم هغه نه د سیمه کو را پښه ته په منشا د حضور نه پوه ته د حضور په منشا نه پوه چې څه مقصد واپس را وګرځه هغه ناز خو زم ماته د حضور حکم دی اورته واپس په نظر نه واپس کېږم عمر رضی الله تعالی عنہ ول چې نو د سینې په منځ باندې گزار ورکو چې کله ولا گزار ورکو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ په شا باندې ارتاو شو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه په سلګو باندې په جړه باندې حضور علیه الصلاۃ والسلام خواله رالو الله رسول چې نو هغه د قشانت ول عمر رضی الله تعالی عنہ په شاته روان دی د نبی رسول الله والسلام عمر ته ای عمر تا ولدا کار وکړو سشي ته باندې باندې چې نه را پار دکړي هغه د الله رسول ما د توی چې تو د حضور په منشا باندې نه پوه نبی صلی الله علیه وسلم دا سره باروي د الله رسول کده خلکو ته دې دا خبره معلومه شو بیا بسو کمل نه کوي خلک به په دې توکل کینی چې بس ما کلمه ویلې ده او دا کلمه زما د فارق کافی ده مونږ او 10 دینه به بیا قلار کینی نو دوی بیا د جهنم مستحق سزاوار به هم شي نبی رسول الله والسلام ورته واقعي دغه باب کې بیا د حضرت معاذ رضی الله تعالی عنہ چې معاذ ابن جبل روایت نه او په حق کې حضور علیه الصلوۃ والسلام ته معاذ رضی الله تعالی عنہ وای د الله رسول چې زو لاړ شم هغه علاقه والی گورنر جوړ شم نو زو خلکو ته دې کلمې دعوت ورکم نو زیر ولې د جنت ورکم نبی رسول الله والسلام نه معاذ دې سمکا ولی اسنه چې خلک توکل بیا په دغه کلمې باور کې او دغه فضایل باندې چې نو هغه کین او بیا عمل نه کوي نو دې سیمه نه کې نو دا د کلمې برکت نه بهرحال ما مقصد داول چې صرف فضایل مم دومره نه بیانې چې دومره فضایل بیان کړي چې یو سړی اعلی درجه اوچت شي بیا نور ټکم نه کوي چې زما لپاره د اشته هم کافی نه او دومره وعید به هم نه بیانې چې سړی ته بالکل چې نو هغه بیا جماعت ورته چې نو تاړه او مولوی سه ورته تاړه دار ښکار شي دی بیا یریږي چې نه مړه دا خو دومره سختي جماعت دومره چې نو هغه په دین کې سختي را په دې معمولی ګناه باندې سړی دومره چې نو هغه محروم کېږي دوره سزاګانو مستحق کېږي الله رب العزت موږ ته طریقه خو ځوانه چې نو هغه اسلوب په ځوانه طریقې بچلېږي کله بچنه نو وعید اوري کله بچنه نو هغه بس کې وعده اوري وعید او وعده دا بدوانه یوځای چلی نو کله چې وعید او وعده دا دوانه یوځي نو دا په انسان باندې بیا ډېر ښکلی اثر کوي دا د الله رب العزت چې نو هغه طریقه ده ځکه الله رب العزت مخکې ذکر د جهنم وکړو نو اوس پسې ذکر د جنت کوي وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات دل زیر ورکړ آی کسان چې ایمان راوړو اعمال صالحه وکړل نو ګوره دا په دې باندې دلیل شو چې صرف ایمان نه وعملوا الصالحات د ایمان سره اعمال صالحه به هم کوي ایمان خو چې کلمه دی یوازې وي بس نه اعمال صالحه به سره کوي نو چې کله اعمال صالحه وشول الله وی ان لهم جنات د دې کسانو د پاره به باغونه تجري من تحتها الانهار لاندې به داغې نه نهرونه بهیږي کلما رزقوا منها هر کله چې ورکړی شي هغوی ته د دغې نه من ثمرة څه میوه رزقا د پاره د خوراک قالوا هذا الذي رزقنا من قبل دوی به وایي چې الله دا خو چې نو دا میوه دا خو چې اوس باندې ټرکې چې بیا کم کور راغستې دا خو اوس موږ د دې نه لکوټې مخکې خوړلی نه دوه وجې صاحب د جلالین چې نو هغه ذکر کړی دی یا خو به دی وای چې په دنیا کې دغه په حاشیه باندې ذکر کړی دی چې په دنیا کې خو به دغه مونږه هم په بازار کې بریکوټ په چوک کې دنیا شي خرڅېدو یې لکه دا خو هغه کور نه دی الله وای نه دا هغه نه دی رنګ هغه دی خو خونی بدل دی او عام نور تفاسیرون دا غي دا هم ذکر کړي او صاحب د جلالین په خپل هم ذکر کړي چې د مچ کم رزق دله میوه ورکړي شي
نو قالو دی بوی چې هاذا الذی رزقنا من قبل مونږ چې څنګه جنت ته داخل شولو په وړاندې ورس راته کم کور او مړاو کېله خو دی دا خو اق شی دی او جنت کې خو به هر شی چې نه نو هغه لمحه په لمحه بدلیږي د هغې خوند او ذایقه چې نه نو هغه خو بدلیږي دا خو راپسې بیا اق مړه او اق کور راغستی الله وینا دا چې نو هغه سوات نه په سوات چې نو هغه شلتلانو په سیزن کې په شلتلانو خله په حقي الله وی دا به وګوره د مزاج به بدل وي رنگ به هغه خو خوند چې نو هغه به بدلی ذایقه چې نو هغه به بدلی و اتبه متشابهه دې ته به د هغې چې نو همرنګ ورکړی شي خو خوند چې نو هغه به بدلی الله وی دا د جنت چې نو هغه نعمتونه به ټول دي ولهم فيها ازواج مطهره او دا غوی د پاره به په دغه جنت کې بی بیان چې نو هغه پاکي وسنګ به مطهره صاحب د جلالین ذکر کړی دی من البزاق والبول والحیض د بیمارینا کم چې د خزو خپل مهواري بیماری د دې نه به پاکي د خراش کو نه به پاکي د کړي نه به پاکي د لاړو تو کله نه به پاکي یعنی یو ګندګي به هم نه کوي دنیا چې نو هغه خټول دغه د ګندګو نه ډکې کسر نه مانګه جو د سپګو ډکېږي کلاړ چې به سواک چې نو هغه ټوپیس ولا نوړي جو غاخونه جوړ کېږي خلې نه اسخابین بیا خېږي که جامې نه بدلې جو جامې اسخا کېږي او که علاقه چې نو کرونا د وسواسیم بانه ده چې علاقه چې نو یخني وهي جو بیا په مخه پوزه بهږي الله وی نه دسه په ورځ د قیامت نه مطهراتن بیا په اخره کې لیکل دي نو هغه مطهراتن من کل قذر هر هغه شی چې هغه خلق خزه سره ای بداغه نه پاکي او زما په جوړ زم د خزه د ټول نه لوی ای داغه جبه کېدل دي چې کوم خزه چې نو هغه جبوري د خزه ټول نه لوی عیب دی نو الله وی په ورځ قیامت چې کمی مطهراتن دا بد د ټول نه پاکي خو بیا دغه بنيري سړی قصه پکې راځي په مولوی صاحب چې نو هغه ډیر زیات بیان وکړو د جنت مطابق به پاغه باندې د سی وی د سی هوري غلمانه ورسوي نو بیا په اخره کې دا خبر وکړه و د اس کوم دغه راځي دادی نو بیا به د دنیا دا کوم خزه چې وي دا به دغه ټول سرداري دا به د دې ټولو نخولي همي حسینه بامي جمیله بامي او د دې ټولو به سرداري هغه په را پاسن یمن سه به دا د کوئی بلا به آلتی همي دینه خو مونږ وی چې دمه بشو دا به آلتی همي نو حدیث مبارکه کې هم راځي په ورځ د قیامت چې نو په جنت کې د دې دوانو به باشي د جنت د هورو او د هغې سره دنیا د ښځې دې دواړه به یو بل سره باز شروع کړي نو جنت هورې به ورته وایي بعضې به چې مونږ خو چې نو د کافر نه جوړ یو بعضې به ورته چې مونږ خو د مشکو نه جوړ یو بعضې به چې مونږ خو د انبرو نه جوړ یو مونږ د دومره اعلی خوشبوینه زعفرانو نه جوړ یو او تاسو څنګه زمونږ نه بیا هم په حسن او جمال کې سیوای مونږ ټول عمر د الله جل جلاله په دغه نعمت په جنت کې رالوي شي زمونږ دغه پاکیزه خوراکو دا تاسو بیا زمونږ نه څنګه ښکلي مونږ ټول عمر چې نو هغه دلته د الله د منشا مطابق ژوند تیر کړی بیا تاسو په مونږ باندې څنګه چې نو هغه سرداران او مشران مقرر شولې دوی دا دنیاوي ښځې دوی به ورته وایي لصلاتنا ولصيامنا مانګه په دنیا کې چې نو منځ او دس بو کولو مانګه په دنیا کې چې نو روزې نیولې مونږ به زکات ادا کولو مونږ به د دنیا کې د الله جل جلاله عبادت کولو او مونږ ته چې وس دا کم فوقیت په تاسو ملاو شي دا د هغې عبادت سله ده نو معلومه دا شوله چې ښځه کله عبادت کوي د دې لپاره ډېر لوی مقام دی سرفراز خان صفدر صاحب نر الله مرقده چې نو هغه لیکلی نه هغوی چې کومه ښځه دا په دنیا کې چې نو هغه پونځ او دس کوي په ټیم باندې روزې نیسي خپل وس مطابق چې کم زکات پر راځي زکات ادا کوي او بیا دا دغه نه وروسته د خاوند تابعداري کوي نو دې لپاره چې نو دومره اجر دی چې سوره اجر دی خاوند ته ملایږي به لیکلی نه وي هغه ښځه ټول نه خوش قسمته ښځه ده چې د کمې ښځې خاوند نیک او صالح وي هغه منځ او دس کوي د الله جل جلاله فرامین چې نو هغه په ځای راوړي نواهی نه ځان بچ کوي او دا ښځه د دغه خاوند خدمت وکړي دا غله چې ډوډۍ تیار کی دا غله پیزار پاکي جامې ول وینځي دا غله چې نو جامې سره کی چې دا ول دغه خدمت کوي دا خاوند چې څومره هم د نیکی کارونه کوي دغه ټولو ثواب به دې ښځې ته ملایږي نو ځکه حدیث مبارکه کې راځي مونږ ستاسو نه په دغه عبادت باندې فضیلت وړی دی وهم فیها خالدون او دا د الله د ټولو نه لوی نعمت دی
ځکه کله چې یو سړی د اعلی نعمتونو کې مخته شي د یو ښکلي ځای ته لاړ شي ښکلي پارک ته لاړ شي په هغې کې ښه نه ښه خوراکونه او شیزونه درته میلاوي خو د سره ټیم یې چې دومره ټیم به بیا به د هغې نه وروسته بس وي نو دی بیا خپوي چې یاره ما خو چې زه به په دې کې یم او ښه مزې به او ډېر وخته پورې به نو دا نعمتونه خو زمانه بیا پاتې کېږي نو دی په دغه ځای کې بیا خپه شي الله جل جلاله وایي جنت ته چې څوک یو ځل داخل شو الله دې موږ داخل کړي هم فیها خالدون دو به بیا همیشه همیشه هلته بیا به دوباره د هغه ځای د وتلو نه الله دې موږ ټول چې نو هغه جنت والا جوړ کړي وَإِن كُنتُمْ أَوْ كَچَرِيَئِ تاسو فی ریب پشک کې مما د هغه څه نه نزلنا چې نازل کړی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې فاتو نو تاسو چې نو راوړئ بصورت یو صورت من مثله د دې پشان ودعوا راوبلئ شهداءکم خپل مددګاران من دون الله سوا د الله نه ان کنتم کچریئ تاسو صادقین رښتونی فإن لم تفعلوا خو کچرته ونه کړی شي دا ولن تفعلوا او هرگز به ونه کړی شي فاتقوا النار التي نو ځان وساتئ د اور هغې نه وقودها الناس چې خشاک د هغې خلک والحجاره او ګټنې اعدت تیار کړی شوی دی للکافرین د کافرانو دپاره وبشر الذین او زیرې ورکوئ کسانو ته آمنو چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او کارونه یې کړي دي نیک ان لهم بشک د دوی د پاره جنات باغونه دي تجری چې بهي کې به من تحتها الانهار د هغې د لاندې نهرونه کلما هر کله چې رزقو ورکړی شي هغوی ته منها د دغې جنت نه من ثمرات څه و رزقا د خوراک دپاره قالو نو وایي به هذا الذي دا خو هم هغه دی رزقنا چې راکړی شي موږ ته من قبلو د دې نه وړاندې واتو او وربکړی شي هغوی ته و اتو به او ور بکړی شي هغوی ته متشابهه د دغې په شانو ولهم او د هغوی دپاره فیها په دغې جنت کې ازواجن بیبیانې به وي مطهرتن پاکې وهم او هغوی به په دغې فیها په دغې باغونو کې خالدون همیشه وي